ولسو تالا چولې وه بار نه یې تاله کولو کړله په درزار زه ترې درزار سره وتښتېدم چې مې وکتل 4 کسانو یو مې اوښ و 2 مې وروڼه و یو مې ماما دی حسن نوم یې دی هر څه وسوځېدل او هر څه یې راله سوځولي دي مور هم مړه شوه مور مې مړه شوه زه صرف انصاف غواړم ګرانو کتونکو علب خان شیرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی دا مهال په شیرپاوی کې موجود یم شیرپاوی دا تنګي تاڼۍ په حدودو کې راځي نامو کوډو سره دلته کې بیګا دا توړ پوړ شوی دی او د توړ پوړ په نتیجه کې چې کوم دی نو دا کور غونډ سوځولی شوی دی دا تاسو وینئ چې اوس هم ته تو راځي او ښه کافي ګرم دی دا بیګا چې کوم دی نو دا شوی دی او دا هر سامان چې کوم دی نو هغه غونډ سوځولی شوی دی څنګه سوځولی شوی دی د دې قصه به ورته ښایو په دې کور کې پرون مړی خوم شوی دی په دې کور کې پرون مړی خوم شوی دی دا دویمې کمرې ته راځو دویمه کمره کې چې کوم دی نو توړ پوړ شوی دی یعنی هر څه چې کوم دی نو هغه مات کړي شوي دي دا تاسو وینئ دا ستاسو د وړاندې د شیشې هر یو څیز چې کوم دی نو هغه لاندې پروت دی او ښه پوره چې کوم دی نو بس داسې یو ال پې شوی دی دا ور په دې باندې اور لګېدلی دی باقاعده دا تاسو وینئ دا دلته کې چې کوم دی نو نقصان شوی دی دا تاسو وینئ دا کټ چې کوم دی ستاسو د وړاندې دی چې دې ښه کافي اور چې کوم دی دا کړی دی په دې بکس کې چې کوم دی څونه سامان دی هغه خو هم سوځولی شوی دی ورسره چې کوم دی دا کټونه تاسو وینئ چې دا هم سوځولی شوي دي دا هم سوځولی شوي دي د جهیز نوی سامان وایه چې بس هغه هر څه دغه دی د خوراکۍ سره به خبرې کوو ځکه چې په دغه ټیم به دا خوراکۍ وه خوراکۍ دا څه وجه ده دا روکې زه دلته کې ملاسته ومه د شپې او رور مې و اوښې مې او ماما مې یو مې بل رور دی او دوی دغه شان دا بار تاله ماته کړله او چې ما څنګه ول د 4 کسانو زه سره د بچو لاړم هغې کوټې ته لیور کار مې لاړم اخواته او دوی سره پېټرول 10 یو په بوتلو کې او بس په کوټو یې راله ور واچو چې یو شېبه پس زه رالم بس کور یې راله ټول سوځولی او پرون مې مور راغلې وه ورسره مې خور وه او رور مې راوستلو چې هغوی څنګه راننوتل دغلته کې دغې خرماڼۍ سره ناست وو دغه ګوټ ته او دا رور مې راننوته په دې مور باندې مې ډزې وکړې او خو مور یې راله مړه کړه داوی یې راله په خاون وکړه وایي د الیاس وجلې ده پرون ستا مور هم مړه شوه پرون زما مور هم مړه شوه دا زما رور رشتې ده او بیا د کور هم وسوځېده او بیا یې راله کور وسوځه او په خاون یې راله دعوه وکړه څه وجه وه چې رور تا ته دونه دشمن شو بس دا رور زما دې کور ته یې نه شو کتې زما دا خور ولې په ښځی کې ناسته دا خاون یې ولې ښه دي ښه خوري ښه څکي او موږ داسې یو دا په سلامت تنګي کې دا بدنام دي تپوس یې کولی شي ستا څو بچي دي زما 3 بچي دي خاوند دې څه کار کوي خاوند مې دلته دوکان کوي د چپسو دا هغه دا دوکان د تیل مالګې دا دوکان یې د زموږ کور سره خوا کې ستا مور تاسو کره راله رور دی ورپسې راغی په دې ځای کې ویشته په دې ځای کې وویشته زما خور ورسرې وه او داوی راله په خاون وکړه چې بیا مونږ لاړو کو سړي مړي م د کوره بار شو زه خو په خپله په خپل کور کې ومه بچي مې راسره و او به دغه بار نه م تاله اچولې وه هم پولسو اچولې وه پولسو تاله اچولې وه بار نه یې تاله کولو کړله په درزار زه ترې درزار سره وتښتېدم چې مې وکتل 4 کسانو یو مې اوښې و 2 مې وروڼه و یو مې ماما دی حسن نوم یې دی هر څه وسوځېدل او هر څه یې راله سوځولي دي مور هم مړه شوه مور مې مړه شوه زه صرف انصاف غواړم ما له یې دا کسان ګیر کړي چې مور یې راله مړه کړله او زما کور یې وسوځو زما دا رور اصل کې هر څه ځان ته کول غواړي چې بس دا خویندې مې نه راځي مور مې مړه شوه چې بس دا پلار هم مړ کړم او به دا هر څه زما خلق عسکر کور ته پاتې شي ګرانو کتونکو د خور داسې رشته وي د خور نه دعا اخیستل پکار دي او خور تنګول هغې ته دومره دوکو دا داسې عجیبه شانتې قصه ده چې مور هم مړه شوه هم مړه شو هم پړه شو ورسره چې کوم دی کور هم دغه شو کوم دی دې ځای څه مشر شته سړی راشه دې خواته ښه مشره خپله پېژنګلو وکړو دا څه قصه ده مبارکي زه جاوید رحمان د الیاس سره خبرې کوم داسې د څه ټایم پرون د رور راغلی وو د دې جینۍ ورور انیس ته د مور سره راغی چې یاره ما له پیسې راکړه ته ما له پیسې نه راکړې ته ما لکه ما له خرڅې نه راکړې دوی دلته به جګړه شو د خور زه خو په خپله نه وم خو د خور یې وي او دغه ځای کې دا رور چې ووته نو تماچې یې راوکړله او دې کې دا مور وویشته او وتښتېده او زه سره خپلې اوښ یم ابلیمینه چې وتښتېدل او اف آی آر پکې وشو نو زموږ په دې رور باندې وشو زه خو هم په خپله په موقع
راندا مې راته وي چې په ده باندې فایر وشو نو شپې له خو مونږ خپل کور نه وتي وو راندا مې دلته کې وه تقریبا 12:30 بجې وې چې پولیس راغله د بار تالې واچولې که ماتې کړې خو لاړل د هغوی نه بعد بیا دا خلک رالل او پیټرول ورسره د کوټو ته ور واچولو تیلې ورته وو ویسېدل ستا د موبایل نمبر څه دی 0346 911 2853 بشیر ورته فایرنګ کې او هم ورته یاد کوم دا دوی خپل رول لکه دوی چې دا ورندان موږ دا رول مې ورسره راغلی نمبر بیا ووایه 0346 911 2853 ګرانو کتونکو څومره په اسانه باندې دا خبره کېږي مسلمانۍ کې نه شوی چې داسې شوی دی آه. دا د سره نه شي دا مسلمان دی نه او دا کم کار چې دا کړی مړي خلک کوي خو د مړي بدل مړی دی کور سوځول دي په مونږ هم راغلي دي 2 مړي را باندې راغلي دي مونږ ترې کورونه اوسېدل پردي دې نه مدته څه پیدا ورسېده دا ماته وښیي که نه څه او مړی څوک وکړو مور یې مړه کړه بل هم بور یې مړه کړه مړی مو کړه کور یې مړه اوسو دا مسلماني ده او سړي باندې هم دا وراله وکړه چې سړی مو تښتېد افسوس خو په دې مونږ نه راځي چې دې څه اوسه دي نه خو چې سړی 10 مړي وکړي نو خوله به پیاله یخ شي او ګرفتاري کړې ده نه ده گرفتاری شو یو کس هم نه نیولې څوک یې نیولي پایر خو زموږ پر هغه سړي شوی دی که نه هغه نشته په ګوتو نه یې ورغلی پولیس راشي دی کې وګرځي راوګرځي بیا ځي پایر پې وکړی دا پې وکړی هغه پې وکړی دغه کیسې دي نور هېڅ هم نشته ښه اف آی آر د دې هم شوی دی ګرانو کتونکو څومره په اسانه سره دا خبره کېږي مور مړه شوه مور د چا د خپو لاندې چې جنت دی مور مړه شوه د خور کور لوټې لوټې شو هغه خور چې دعا ته اخلي ژوند به دې خوشحالي د خور کور روان شو سختنې یعنې خاوند دی محرور شو څونه دغه د کاڼي دور دی ښه چې یو وخت پې وغځولې او بل به وي چې داسې څوک شته چې راشي او دا خپې رانه کټ کړي دا د تنګي په علاقه په شیرپاوی کې دا واقعه ده بلکل دې واقعه له ټول سوشل میډیا والا راتلی شي دا واقعه اوچتولی شي چې ولې مړی چا وکړو تاسو د خپلې لور یعنې د هغه مور لور وایي چې دې پلانکې پلانکې راغی او د ما دا مور یې ویشته هغه وایي بیا زه دې کمره کې ناست وم دا دروازه دا تاله چې کومه ده ماته کړې شوله چې دا پولیس والا دا سیل کړې وه او د هغې نه پس د کور ټول سامان دا کور ډېر په مینه ښکلې جوړ شوی ټول سامان پکې ولګېدل دوکان کوي په هغې کې ګټلې وه دا خلک هم دومره نه دي غریبانان دي نو ګرانو کتونکو یو خو په دې لحاظ سره حکومت تر دې وخته پورې چې چا کورونه وسوځي دوکانونه وسوځي نو فنډینګ نشته انشاءالله خو موږ ته په دغه یعنې 24 باندې موقع میلو شوله نو لومبی به دا خبره کوو چې دې خلکو به څه کېږي چې کورونه یې وسوځي څه د بجلۍ د شارټ سرکټ په وجه باندې څه دوکانونه په دې 400 کې زموږ خپل دوکان سوځېدلو 1 روپۍ فنډینګ نه وي خو دې خلک د انصاف مطالبه کوي پکار دا چې دوی ته انصاف میلو شي زه دغې خور او سلې ته مریان یم چې نه اوښکه نه جړه ځکه چې یو خو د خپلې مور مرګ یې ولیده مخامخ دغه ځای کې مري بل یې خپل د جهیز سامان سوځېدلې ویني 3 بچي دي او خاوند هم کې دی الله دې زموږ په دې خال رحم وکړي الله دې موږ له پویه راکړي ځکه چې موږ ډېر د ناپوهۍ سره ضد انا کینه بغض حسد زور زبردستی چې ایمه نو زه یمه خو زورور الله د انسان بسي او زورورتیا بسي د الله د قهر نه ویریږي ډېره مننه